کی آیات مبارکہ هغه 46 نمبر اخرنه باب هغه ذکر کېدو پرون موږ د هغه آیاتونو لاندې د حافظ ابن کثیر رحمه الله او د تفسیر مظهری د هغې واقعه ذکر کوله نو د هغې دغه دې طرف ته اشاره وه وقد مکروا مکرهم یقینا مکرونه د دوی مکرهم او مکرونه خپل وعند الله مکرهم بنزد الله تعالی مکرونه د دوی یعنی د دوی هغه مکر او فریب چل ځکه دا مکر خود دوی خود دی اختیار د چا سره د الله سره دی و ان کان مکروهم او مکرونه د دوی لتزول منه الجبال چې لرې شي د وجې د هغې نه غرونه یعنی دوی چې کله راغلل وي دومره نږدې وه چې دوی دا غرونه هم لرې شي خو د دوی دا مکرونه او دا هیڅ نشي کولی یا یې مکرونه وو هغه مکرونه یې کمزوري وو یا دغه مکرونه چې هغه نشي لرې کولی د جبال نه مراد هغه توحید دی او ایمان دی دغه تی مراد دی یا د جبال نه مراد هغه سره هغه شرک دی لکه سوره مریم کې الله پاک ذکر کړی دی چې دا ډیره لویه چغه وه نو قرآن کریم د هغې هغه ټکي ذکر کړي دي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او دوی نیولې د رحمان ذات لره زوی یقینا راغلی تاسو ته خبرې درنې تکاد السماوات نږدې ده چې اسمانونه وچوي منه د دې وجنا وتنشق الارض او وشلیږي ځمکه وتخر الجبال هدا او پرېورځي غرونه دړې دړې د دوی دا چغه دا دومره ناکاره ده چې د هغې د وجې نه اسمان او ځمکه چوي او دا غرونه سري دا دړې وړې ځي د شرک دومره بد عمل دی او یا د شرک نه مراد سره هغه جبال العلم یعنی هغه علما مضبوط چې هغه دوی څنګه لرې کول یا د جبال په خپله معنی غرونه چې دوی تر هغه غرونه هم څه نه ښکارېدل که دا غرونه ویلي معمولي کش ورکړی دا غرونه هم څه شو ختم شي دا پرونی واقع سره دا دو درې خبرې متعلق وي واستخفف ذکر کوي فلا تحسبن الله بس ګمان مه کوئ په الله تعالی مخلف وعده رسوله چې خلاف کوونکی د وعدې خپلې لره رسوله د رسولانو خپلو سره نو دا به د مخکې آیت سره ولګي چې ځمکه او اسمان دا به بدل شي خو د الله پاک وعده به د خپلو رسولانو سره بدله نه شي ځکه د الله پاک وعده دا حقه او سجه ده سوره مومنون کې به راشي چې الله پاک د هغوی سره وعده کړې وه او بیا خپله وعده څه کړې وه هغه پوره کړې وه ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله تعالی زورور دی او بدله اخیستونکی دی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات په داسې ورځ چې بدل به کړه چې ځمکه د دې نه به بلې سره یعنې دا ځمکه به څه شي دا ځمکه په بلې سره بدله شي والسماوات او اسمان هم د دې اسمان نه په بل اسمان سره بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار او پیش بشي الله تعالی ته چې هغه یوازې دی یک یو دی یکتا دی یګانه دی القهار او زورور دی نو اوس په دې خبرو کې تفصیل دی چې آیا د ځمکه او اسمان دا به د صفت په وجه بدلیږي او که نه د ذات په وجه باندې به بدلیږي نو په دې کې دوه خبرو د اشاره ده یو قول پکې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی او بل قول پکې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دې به صفت بدلیږي سکیږي صفت به بدلیږي دا انور او سپومۍ به تور شي نور به هم تور شي او سپومۍ به هم تور شي او په دې اسمان کې چې کوم ستوري دي هغه به ښکته راشي
او وس چې څنګه د اسمان یو ټوټه ښکاري بیا به دا دروازو په شانتي ښکاري او بیا وایي چې دا ځمکه علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ځمکه چې دا به بیا د چاندی شي او اسمان نه بیا د سونو شي. او دویم قول د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی، هغه فرمایي چې دا ځمکې ذات به بدلیږي. ځکه وایي تفسیر مدارک ذکر کړي دي چې په قیامت کې چې کله حساب کتاب کېدی شي دا به یو پاکه سپینه ځمکه وي او هغه په شان د هغه میدي لکه څنګه چې دا روټۍ هغه موږ ورته پین وړوایو کسب خو هغه میده چې مفسرین دا خبره ذکر کړله چې څنګه دا میده دغه شانتي به دا ځمکه سپینه او پاکه وي. او دویم دا چې په دې باندې به چرته د الله نافرماني نه شوي. دریم دا چې په دې باندې به وینه نه توی شوي. نو چې کله دې خبرو ته وکتلی شي چې یو د میدې په شانتي سپینه به وي، دویم نافرماني به پې نه شوي، دریم وینه به پې نه توی شوي، نو په دې ځمکه خو دا ټول کارونه شوي دي. د دې نه معلومه شوه چې دغه ځمکه چې ده دا به بیا هغه خپل د ذات په اعتبار سره بله ځمکه وي. بیا شیخ ادریس کاندلوي رحمه الله په معارف القرآن کې هغه دا خبره ذکر کړې ده د تفسیر قرطبي په حواله باندې چې د دې دواړو صفت یو د ذات په اعتبار سره نو دا به حساب کتاب په وخت کې، او دویم چې کم د صفت په اعتبار سره دی نو دا چې کله اولنۍ شپېلۍ ووالی شي د دغه اولنۍ شپېلۍ د وهلو سره به د دې هغه صفت بدل شي. نو بیا په دې دواړو کې څه خبره پاتې نه شوه. اوس درېیمه خبره دا ده چې آیا دا ځمکه او اسمانونه هر څه بدل شي دا انسانان به چېرته ځي؟ دا انسانان به په دې وخت کې به کوم ځای کې؟ اوس انسانان هغه موجود دي او چې کله ځمکه او اسمان د دې د ذات په اعتبار سره بدل شول نو انسانان به چېرته وي؟ روایت کې راځي، مسلم شریف روایت دی چې د عائشې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا خلق به ټول په پل صراط باندې ځمکه او اسمان به بدل شوي، صفات به بدل شوي، نو دا ټول مخلوق به راجمع شي او دوی به د پل صراط باندې موجود وي. دویم قول حافظ ابن کثیر رحمه الله د ثعبان رضی الله تعالی عنہ نقل کوي، وی یو یهودي راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی السلام علیکم یا محمد. وی دا راغی او د دې یهودي له یو تیله ورکړه او جټکۍ ول ورکړه، وی ته ولې زموږ پیغمبر ته یا محمد وی؟ هغه ورته وی په دې کې ما ته څه خبره ده، بلکې دا خو د دې کم خاندان چې دا لقب خو دوی ته د ښودی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ای ثعبان وی قلار شه، ځکه دا لقب ما د خو زما دا خاندان وی دی ما ته نه وی. نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د یهودي وی چې زه ستا نه یو څو تپوسونه کومه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ووایه او د هغې ډېر حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه بیا ډېر سوالات او جوابات دي، خو زموږ کم اصل مقصودي خبره د هغه ذکر کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وی ای د الله رسوله چې دا ځمکه او اسمان د دې صفتونه بدل شي نو دا مخلوق به کوم ځای؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا به په پل صراط باندې. نو د دې دوو خبرونه یو د مسلم شریف روایت نه او بل حافظ ابن کثیر رحمه الله د ثعبان رضی الله تعالی عنہ دا خبره نقل کړې ده. درېیمه خبره پکې دا ده چې دا خلک کله د قبر نه راپاسې حساب کتاب او جنت جهنم والا دا ټول خلک به کوم ځای؟ نو په دې کې دوه خبرې دي. یو خبره پکې دا ده چې دا خلق به ولاړې موجود وي نو په دغه وخت کې به لوږه تنده نه راځي. نو مفسرین ذکر کوي دا خلکو به دومره ځای لکه صرف 2 قدمه چې د دې انسان دا 2 قدمه په کم ځای کې پراته بس په قیامت کې به دغه ځای میلاوي. نو دوی چې موجود وي د دوی د ډوډۍ طریقه به ځکه دا خو انسانان دي لوږه دا به لري. الله جل شانو به د خپل قدرت په وجه باندې د دغه خپو د لاندې د ځمکې هیئت بدل کړي
او د دې له به د روټۍ شکل ورکي او دا انسانان به ځي او دغه د خپو لاندې به د خپله ډوډۍ راخلي او دا به خوري. او دا حافظ ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړی دي او سعید ابن جبیر رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده. او عجیب او غریب واقعاتو کې دا خبره هم ذکر شوې ده. دا خو د 3-4 خبرې چې د ازمکه او اسمان بدل شي نو دا خلک به کم ځای نه په دې باندې دا 2-3 خبرې. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسباط. تبوینې مجرمان په دغه ورځ چې یو ځای به تړلی شوي په زنځیرونو کې. نو موږ دا خبره مخکې ذکر کړوه زنځیر دا یو زنځیر دی خو چې کله مرۍ ته واچولی شي دې ته توق وایي، کله چې لاسونو ته واچولی شي دې ته اتکړی وایي او کله چې خپو ته واچولی شي دې ته بیا بیړۍ وایي. نو دا جهنمیان به د یو بل سره تړلی شوي. مفسرین پکې بیا 3 خبرې کوي، یا دا چې دا دوی به د شیطان سره تړلی شوي، یا به د یو بل سره تړلی شوي، او یا به دا لاسونه چې دي دا به د خپو سره تړلی شوي. سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. او قمیصونه د دوی یو سرابیل یو سراویل لی چې کله د با سره ذکر شي د دې نه مراد قمیصي او کله چې د واو سره ذکر شي د دې نه مراد سی پرتوګي. نو دلته سرابیل لی د دې نه مراد قمیص دی. قمیصونه د دوی من قطران دا رنځړو یعنی دا غوګړو نه وي. وتخشى وجوههم النار او پټ په مخونه دوی لره اور او پټ په مخونه دوی لره سا اور. نو وس مفسرین د دې دا ګوګل ډای چې ذکر کړی دی وای د دې 3 خبرې دي. یو دا چې دا کله ور ته څنګه ورسته کې بس دا پوري ور اخلي، او دویم دا چې د دې ور مړ کیږي نه نو الته به د جهنميان ته دا قمیصونه اغوستل کیږي. مفسرین وای نه د دې مطلب دا دی چې د دې ګوګړو مالش به دوی جهنميان لور کړی شي او په دوی پورې به دا جوخ انخدي بیا د انسان نه دا لري کیږي نه. وتخشى وجوههم النار. او مفسرین دلته ذکر کوي وای چې کومه ښځه د ځان نه دا جوړه کړې چې پردي کور کې غم وشي او دا ځي او بس چغې وباسي، وای قیامت کې به دې زنانه ته هم دغه قمیص اغوستولی کېږي چې په هر کور کې غم دلته شي او بس دا لاړ شي او بس به ځان باندې په سر راکېږدي. نو بعضې مفسرین بس ذکر کوي چې یوازې دا سړي ښځې نه دي بلکې سړي هم دي. بعضې ځای کې سړی بس څه خبره وي نو چې هسې چغې وباسي. نو دغې نه مراد دا هم دي چې قیامت کې به دوی ته بیا دغه اچولی کېږي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.